الله سبحانه وتعالى فرمایي ومن اظلم ممن افترى سو د ډیر لوی ظالم دا غشان چې دروغ جوړي په الله باندې دغه نه د مشرکین الله رلونه ثابتای دا پر رب العالمین باندې دروغ جوړول الله سبحانه وتعالى فرمایي اولئک دا کسان یوردون پیش کول بشي علی ربهم برخل دا خلق به د قیامت پر ورځ رب العالمین ته پیش شي ويقول الاشهاد وبوای گواهان هؤلاء الذين تدعوا كسان كذبوا على ربهم چې دروغ ویل دي پر خپل قیامت پر ورځ به گواهان پیش شي او رب العالمین ته وایي چې یا رب العالمین دا خلق دي چې پتا باندې دروغ جوړول به د قیامت پر ورځ به گواہی کوونکو اقسام دي یو اته قسمونه دي چې د قیامت پر ورځ به بدی انسان باندې گواہی ورکړي یعنی ملائک به گواہی ورکړي انبیا به گواہی ورکړي د حق د عیان حق بیانون کې چې د الله رب العالمین کتاب د نبی علیہ السلام احادیث بیانې حق وینا کوي د قیامت ورځ باغی گواہی کوي چې الله مو حق بیان کړو دي خلکو نه دی اوریدل خو ځان دې کون کړو دغه رنګ د دې انسانانو اندامونه به گواہی ورکړي د قران کریم د آیتونو مطابق دا بیانو د ملائکه گواہی په دې سورته قاف کې 21 نمبر آیات کې الله رب العالمین فرمایي وجاءت اورابشي كل نفس هر نفس معها چې دا غسر بسائق چلون کې ملائکه و شهید او گواہی کون کې وای یعنی ملائک به گواہی ورکړي دغه رنګ د اندامونو گواہی چې په دې سورته یاسین کې 65 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمایي اليوم ننرز نختم مهربهم على افواههم فخلود دي وتكلمنا وخبر بكي منسرا ايديهم لا سند دي وتشهد گواہی ورکي ارجل مخيد دي بما باغ من كانوا يكسبون چې دوی کول الله تعالی فرمای چې کله د قیامت ورځ راشي په دې مجرم باندې به د خپل الله او ته مهر وای الله وي د دې خپل او لاسونه به گواہی ورکي په دغه ورځ باندې ان د قیامت پر ورځ به د په خپل باندې مهر ول شي خپل به گواہی ورکي لاسونه به گواہی ورکي بیا په دې سورۃ حامیم سجده کې الله رب العالمین فرمایي په 2122 نمبر آیات کې وقالوا وبويل جلودهم ان دې هغه گواہی بیانې چې د قیامت په ورځ انسان د سرمنه په باندې گواہی ورکړي وقالوا وبويل جلودهم سرمن خپلتا لما شهدتم علينا ولي گواہی وغتا په مون باندې الله په دې خپل باندې مهر وتواله هغه به خبرې نه کوي د اندامونو ته به وکمو کې سترګې به گواہی ورکړي الله به گواہی ورکړي خپې به گواہی ورکړي سرمن به گواہی ورکړي چې کله دا خبرې شروع کړي د انسان د ټول احوال بیان کړي نو دا انسان به خپل سرمنې ته سوي وقالوا بويدي لجلودهم سرمن خپلتا لما شهدتم علينا ولي گواہی وکتا سو علينا پمون باندې دی وته سوي سرمنه قالوا وبوي اغوي انطقنا الله گویا کوم الله تعالی الذي اغذات انطق گویا کړه کل شی هر شی لکه څنګه چې الله سبحانه د چټاکی جبه کې د خبرو طاقت اچولو دغشن الله په دې الله وي ممکن د خبرو طاقت واچو مونږ گواہی ورکړه او به دغه رنګ د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام گواہی
په دې سورۃ زمر 69 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي واشرقت الارض روخان بشي الارض زمک بنور ربیا پرنا درب ددي فوضع الكتاب کی بخود شي الكتاب کتاب وجيء بالنبيين وراب وصل شي پیغمبران والشهداء وشهيدان وقضي بينهم في سلب وشي بينهم ومن ذلك بالحق فاكثر وهم لا يظلمون او قضي بني بالظلم نشي کېده ان ملائک انبیاء کرام د انسان اندامونه دا په دې انسان باندې گواہی ورکړي د قیامت پر ورځ باندې دغه رنګ د دې امت گواہی په مخکینو امتونو باندې او په دې امت باندې هم گواہی ورکول کېږي په دې سورۃ بقره کې 143 نمبر کې الله تعالی فرمایي وكذلك جعلناكم دغشان ممتاز وګرځولې امت غورا وسطن درمیانا تكونوا شهداء دل پر چې تاسو شي گواهان علی الناس په خلقو دا امت په دې نور مخکینو امتونو باندې گواہی ورکړي چې الله پیغمبران را لېږلي دوی ته د الله دین بیان کړی دی او دې خلکو نه دی منو دی ويكون الرسول شب رسول علیکم فتاسو باندې شهیدا گواه او دغه رنګ د قیامت پر ورځ به په دې انسان باندې د ازمکه هم گواہی ورکړي په دې ازمکه باندې تا په یو کمره کې یا په یو داسې وشال میدان کې او صحرا کې او ځنګل کې یو دې ځای کې چې هلته کې څوک نشته دی په هغه ازمکه کې تا نیک کار کړی دی یا د بد کار کړی یعنې ښه کار کړی دی یا د بد کار کړی دی د قیامت پر ورځ به دغه ازمکه گواہی ورکړي په دغه انسان باندې الله وی د قیامت ورځ چې راشي په دې سورۃ زلزال کې الله فرمایي ويومئذ تحدث اخبارها فدغه ورځ به بیانې خبرونه خپل څه شي د ازمکه ولې به بیانې بأن ربک اوحى لها فدې وایي چې رب ستا حکم کړی دی هغې ته چې شابه اوس احوال بیانې د ازمکه به هم په دې انسان باندې ګواهي ورکوي دل پرې په دې د انسان د عمل نامه دا هم په دې انسان باندې گواهی ورکوي په دې سورۃ بنی اسرائیل کې 14 نمبر کې الله تعالی فرمایي اقرأ كتابك والولا كتابك عملنا مخفلا قیامت ورځ راشي الله په دې انسان ته وایي اقرأ كتابك والولا عملنا مخفلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا کافی دے بنفسك نفستا اليوم ننرز عليك پتا بني حسيبا حساب کون کې یعنی په دغه ورځ به انسان د عمل نامه په دې انسان باندې گواهی ورکوي په دې سورۃ کاف کې 49 نمبر کې الله تعالی فرمایي ووضع الكتاب کې بخود شي الكتاب کتاب نه مراد عمل نامه ده فتر المجرمین نوبوین مجرمان مشفقین یریدون کې مما داغنا فيه چې پدې کې دي انده مجرمین په دین یریږي د سنه به یریږي دي عمل نامې نه دي عمل نامې به نه یریږي په دې عمل نامې کې سدي د دین به یریږي کم بد اعمال چې کړی دي الله وایي ووضع الكتاب کی بخوده شي کتاب عمل نامه فتر المجرمین وبوي مجرمان فتر المجرمین وبوي مجرمان مشفقین یریدون کې به داغینا مما داغنا فيه چې بدې کې دي ويقولون وبوي دوی یا ویلتنا ما لهذا الكتاب ای هلاکت د مولرا ما لهذا الكتاب سود دې کتاب لرا ایس شوی دې کتاب لرا ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها جن دې پریخي وړ ګنا او غټ ګنا الا احصاها مگر اگر پرې راغله ما په دې عمل نامه شوی دې ما دې عمل نامه کوم انغه وړ ګنا پد شو نه غټ ګنا ټول په څه لیکل شوی الله وجدوا ما عملوا او مندب کړو دې هغه من چې دې کړي حاضرن حاضرن المخدو بیا دا ولي کې د عمل هم په دې ما کړي و
دا غټه پړې دا ما کړې وه خپل عملونه به وویني حاضر به شي درته الله وی ولا یظلم ربک احدا او ظلم نه کوي رب ستا په هېڅ چا باندې چې په انسان باندې الله ظلم وکړي د انسان په خپل ځان باندې ظلم کړی ده ګناهونه یې کړي دي شرکیات یې کړي دي دغه رنګې د قیامت پر ورځ باندې دا میزان دا تله دا همدې ګواهي ورکوي هغه څنګه چې د انسان د عمل نه وتللی شي د قیامت پر ورځ باندې دا خود به خود ګواهي ده چې د انسان دا بدعملۍ تله پرې درنه شي دا پرې ګواه شو ځکه ستا عملونه خو کم دي نیک عمل دې کم دي بدي دې ډېره ده او دغه رنګې به د صورت اعراف کې تېر شوي دی په دې 9 نمبر آیت کې چې د رب العالمین د علم بیان چې الله به د انسان باندې ګواهي ورکوي ټول ګواهي خو پرېږدی چې رب العالمین ته په دې خپلو سترګو لیدلی چې دې انسان په دې وخت کې په دې ټیم کې دا کار کړی دی الله وایي فلنقصن علیهم نو خامخه بیانوو به موږ علیهم په دې باندې بعلم په علم خپل سره وما كنا غائبین نه یو موږ غایب د سنه د دوی د عملونو نه الله وایي د دې انسان د عملونو غایب نه یو الله وایي د دې انسان د یو عمل نه موږ خبردار یو وایي د هر چا نه به پټ چې خو د رب العالمین نه نشي پټېدی الله سبحانه وتعالی فرمایي په دې آیت کریمه کې ويقول الاشهاد وبوي گواهان هؤلاء الذين دعوا کسان دي د قیامت ورځ دا خبره کوي هؤلاء الذين دعوا کسان كذبوا چې دروغ ویلي دي علی ربهم پر خپل باندې چې دې انسان په خپل رب باندې دروغ ویلي دي دا قسمه گواهی په دې انسان باندې ورکول کېږي ملائکه انبیاء کرام انسان د خپل نفس د په دې انسان باندې گواهی ورکوي او سوي الله الا خبردار لعنت الله الله تعالی دی علی الظالمین فظالمانو باندې الله سبحانه وتعالى ته دې دمو توفیق راکړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین ورحمته الله